زما خپله خاوند د مکه کې شهید شوی دی، غالبا ډېر وخت وشو. زما اووه اته بچي دي، د خیره 4 مېلکان دي، 3 مې جینکۍ دي، خپله یم. د کرۍ په کور کې اوسېږم. زه ډېره بېوسه یم، خو الحمدلله خپل محنت کوم. تر اوسه مې چې دی نو نه چاته لاس نیولی دی، نه مې چا نه څه غوښتي دي. چې چا په خپله څه راکړي دي، الله دې ورسره ښه وکړي، او چې چا راله څه راوړي نو بیا دې ورسره خدای ښه وکړي، خو خپله مې چاته لاس نه دی نیولی. چې ستا خاوند به څه کول چې دغه ټیم کې د مکه کله وشول او دغه کې څومره خلک شهیدان شوي؟ زما خاوند په ګاډۍ باندې مې وخرڅوله، او بلکې هغه ټیم زموږ د کوره پکې 4 جنازې وتلي دي. لکه یو مې خاوند و، یو مې د خاوند تره و، یو یې چاچي وه، یو یې د تره نمسی و. لکه نو دا 4 چې دی نو ډېره ګرانه خبره ده. خو بس الله دې ټولو مسلمانانو له هم صبر ورکړي. موږ له هم خدای په موږ هم هغه ټیم تېر کړو چې موږ په پردي کنډر کې هم پاتې شو، په وران کنډر کې دوباره را باندې بیا سیلاب راغی، نو دوباره رانه بیا هغه زلمی زوی مړ شو. خو په دې دغه کې زموږ سره لکه حکومت هېڅ قسمه مرسته نه ده کړې، نه زما د خاوند په مرګ کې، نه زما د زوی په شهادت کې، نه به موږ سره په سیلاب کې ما د 1 روپۍ شی دی په ما باندې 1 روپۍ شی ثبوت کړي چې ما څه سرکار سم نه دي کړي. او د مکه چې شوي وه د هغې معاوضه پیسې خو ورته میلاو شوي دي؟ او د هغې معاوضه حیدر خان وتي 3 لکه روپۍ راکړې وې، راته میلاو شوي دي، حق راته میلاو شوي دي. بس تاسو په دې لوریانو بچو تعلیم کې د هغې لپاره څه محنت کوئ داسې؟ نو بس کورونو کې لوښي وینځم، جامې به مې وینځلې، شکر دی استري کوم الحمدلله. لکه خپله د لاسه د شپې به مې لکه سیلاب ځپل ټرکونه چې راتلل به را ټکټر یې دا بلاکونه شینګل، نو لکه د ورځې زنانه بده خبره چې وځي. نو دا چې به کله د مغبرو کې خالي کېده، نو زوی به مې ځان سره کړه، به مې ځان ته کېنه او بیلچه به مې واله، دا شینګل مې کوز کړ دي. لکه ما لوریانې بچي نه دي خبر کړي، بلاکونه مې کوز کړ دي، په شا باندې مې بوجۍ وړي دي. لکه انتهایي لکه ما خپله ښه مزدوري کړ ده، د یو ځوان کردار ما ادا کړی دی. اوس دا دی چې زه بیماره شوم، لکه دې وخت کې دا کال 2 کېږي چې زه بیماره یم. زه په دې وجه ته څه پیغام ورکوې چې هغه په داسې ټیم کې مایوسه شي، یعنې د ژوند دغونه نو لکه تا چې کوم محنتونه یاد کړل که نه د خاوند نه پس تا د دې بچو خصمانه وکړله، نو الحمدلله هغو زنانو ته خو به دا میسج ورکوم چې خپل مونځ اودس دې کوي، 5 وخته مونځ دې کوي، او خپل همت ښه دی چې کوي. همت باندې چې به ګوره چا ته چې لاس ونیسي هغه به یو ټیم وخوري، او چې په خپل محنت وګټي نو هغه د 2 ټیم هم کېږي چې خپل محنت وکړي. نو شکر الحمدلله چې پلار یې وکړه، نو هغه وخت زما بچو داسې خوشحالي و لکه داسې جامه پیزار نه و اغوستي چې پلار یې نه و چې څومره ما وګټله. لکه د هغه یو په ډبل ما ځان وسوځه او مزدوري مې وکړه. خو الحمدلله د اوسه پورې مې چاته لاس نه دی نیولی. بلکې عمران خان اعلان هم کړی زما لپاره، هغه به تاسو ته هم یاد شي، تاسو ته مې هغه اخبار پیش کړی مو چې دوی لپاره 10,000 روپۍ میاشت منظوري موږ له ورکړه، یعنې هغه ماته نه ده میلاو شوې، او نه په 2 میاشتې رالیږل، او له 2 میاشتو نه پس بیا نه یم خبر شوی. نشته بېنظیر کم سپورټ پروګرام کې مې نشته، وایي ستا نه کېږي. بیت المال کې مې نشته، وایي ستا نه کېږي. په زکات په محکمه کې مې نشته، وایي ستا نه کېږي. خو زما له الله سره شته که نه رزقه، ما له الله دومره رزق راکوي که نه چې زه پکې ګاونډي له هم ورکوم، زه پکې خپل ګاونډي پالنه هم کوم، زه پکې د میلمه پالنه هم کوم. الحمدلله په الله مې بروسه ده، او چې الله یادوئ نو هر څه به الله درکوي. او دا ده چې همت بایلل نه دي پکار. اوس مې د خیره سره یو زوی مې 12 پاس کړی و، هغه په فوج کې لاړو، واده هم کړی دی، 2 بچي هم دي د خیره سره، د هغې نه پس او بل چې دی په 10 کې پرېښه هغه د الوګانو به ورې مورې کوزې منډۍ کې، هغه هم ځان له واده کړی. اوس مې یو دا 2 واړه دي، دا 2 جینکۍ مې اوس مشره لور مې واده کړله خاوند د مرګ نه پسه. اوس مې دا 2 جینکۍ را سره پاتې دي، 2 را سره هلکان پاتې دي. هغې کې چې مې کوم پاتې شوی د خپاړو د پلار نه، نو هغه د خیره اوس نښم کې سبق وایي انشاءالله، د قرآن مجید ختم یې وکړه. نو بل چې دی نو ترجمه کوي، د دغه نه مشر دی، د دې جینکو نه کشر دی، او د هلک نه مشر دی. د هغې کې دا لور مې دا یوه سبق وایي، خو 11 ته داخله وکړه، بیا را سره کتابونو پیسې نه وي، د سرکار دغه زکاتو چې سرکار کتابونه هم ورنکړه، چې کتابونه یې ورکړي وی نوټسونه ورڅله ما خیر ټولولی شو، ما وله پردي لوښي وینځلی شو. خو بلکې نوټسونه ګران دي، کتابونه ارزان دي، او ډېره ساینس داخله کړې وه. نو 10 مې پاس کړه، او د 11 چې داخله مې وله وکړه 2,500 د کتابونو پیسې موږ سره نه وي، سرکار ورنکړه. نو چې هغې ورنکړه نو د دې تعلیم نیمه خوا پاتې شو.